ابو موسی اشعری رضی الله تعالی فرمایي وی یو ځل حضرت نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل وی الا ادلک کنز من کنوز الجنه ابو موسی تا ته د جنت د خزانو نه زه یوه خزانه نه ښیم چې تا ته درکمه قلت بلا وی ما ورته ویل د الله پاک پیغمبر ولې نه د جنت دا خزانه خو ما ته خامخا راکه وی نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل چې لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله دا د جنت د خزانو نه یوه خزانه ده دا د ځان سره که دا واخله دا داسې وظیفه ده داسې دم دی چې هر مسلمان دې ته حاجت لري هر مسلمان دې دم ته او دې وظیفې ته حاجت لري ته دې نه یو مسلمان داسې نشته چې دې ته ضرورت نه لري دا د پریشانۍ د غم کله نا کله سړی وایي که نه ما ته پریشاني ده ما ته ټینشن دی دا د هغې دپاره دم دی کله انسان ته د مال مشکلات وي یاره غریبي مې ده پیسې را سره نشته دا د هغې دپاره دم دی وظیفه ده کله بیماری وي په کور کې بیمارو راکېستی مه یاره ډېر مشکلات دي په کور کې لا حول ولا قوة الا بالله د هغې دپاره څه دی دم دی کله د رشتو مسلې وي د بچو د رشتو یاره بچو ته مې ښایسته رشتې نه میلاویږي نو لا حول ولا قوة الا بالله د هغې دپاره دم دی کله سړي ته د خپلې رشتې مسله یاره ستړی شوم او رشته راته نه میلاویږي لا حول ولا قوة الا بالله د هغې دپاره څه دی دم دی هر قسمه مشکل در باندې راځي بیماری ده د مال مشکلات دي قرضې دي در باندې لا حول ولا قوة الا بالله د هغې دپاره څه دی دم دی نو هر مسلمان خو یو خبره پکې ده هغه دا ده چې په صحیح طریقې سره وویلی شي او په یقین سره وویلی شي په صحیح طریقې سره وویلی شي او په یقین سره وویلی شي چې یقین دی وي چې الله تبارک وتعالی په دې باندې زما حاجات سر کوي نو دا لا حول ولا قوة الا بالله ډیره بهترینه وظیفه ده او د ټولو نه وړوکی مصیبت چې په دې لر کېږي هغه د انسان ټینشن دی غمونه دي مصیبتونه دي پریشانۍ دي